سپرلی چې راشي زما شک هم په یقین بدل شي سپرلی چې راشي زما شک هم په یقین بدل شي چې ستا د حسن د رنگونو نغلا هم کېدی شي چې ستا د حسن د رنگونو نغلا هم کېدی شي په بل مې مه وجنه جانانه خو کته مې وجنې په بل مې مه وجنه جانانه خو کته مې وجنې نو زما مرګ زما د زړه په رضا هم کېدی شي. السلام علیکم مینوالو سید سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سالار ټي وي مقصد هغه ورک لالونه کم چې پیرو کې دي تاسو سره معرفي کوو. په دغه لړ کې راغلیو عمرزو کلی ته چېرته چې زمونږ ګران ورور چې په پښتو مین دی د پښتو په دغه ادب مین دی د پښتو دپاره ډېر زیات کار کړی دی ډېر زیات تیارې کړی دی خان عمرزي سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده. نو راځئ چې په سالار ټي وي کې خان عمرزي ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ووایو. نو خان صاحب سلامونه مې واخلئ. وعلیکم السلام ستاسو او د کتونکو ډېره مننه بیا مننه چې تاسو راغلی په دې لنډ تنګ وخت کې او مونږ ته د عزت د شرف راوبخو نو ډېره مننه ډېر مشکور یم. ډېره زیاته مننه خان صاحب دا ستاسو حق دی. اکثر مینوال خو به تاسو پیژني خو بیا هم زمونږ د کتونکو سره داسې لنډه شان پیژنګلو کې پیژنګلو خو زما دغه ده چې خان عمرزی زما قلمي نوم دی او د عمرزو 400 سره تعلق ساتم. د لسم جمعه ته پورې مې سبق ویلی دی او د پیشې نه پینټر یم او بس په خپل کلي کې یم او د وخت نه بس مسافرین چرته نه ده کړې تر اوسه پورې په خپل کلي آباد یم. صحیح. او دا هم مینوالو ته زیاته کې چې د ادب طرف ته څنګه راغی یا که زه داسې ویم چې شاعري م د کله نه شروع کړې؟ نو شاعري خو ما خلاصه دا ده چې په 2007 کې یعنی 2009 کې ما شاعري شروع کړې ده او تر اوسه پورې لګیا یم. وجوهات خو ما ته پته نه لګي چې څه وجوهات داسې وو خو مشرانو نه مو اورېدلي دي او خپله م راته محسوسېږي چې شاعري د الله طرف نه یو تحفه ده بس هغه تحفه مونږ ته میلاو شوې ده په 2009 کې او تر اوسه پورې په کار او زیار کې لګیا یو. صحیح. تر دې دمه به هم څومره کار کړي د پښتو دپاره او ستاسو مینوالو ته دا هم زیاته کړه چې کتاب مو چاپ شته که نه؟ کتاب خو انشاءالله ما په فیسبوک پاڼه باندې ورکړي م دي انشاءالله 15 ورځو کې به کتاب چاپ شي د پرنټینګ مرحلو کې دی نو دغه د کتاب دغه دی انشاءالله چې ډیر زر راشي او مینوالو لاسو ته ورسي. او دا هم مینوالو ته زیاته کې چې تاسو په پښتو ادب کې زیاتتر په کم صنف زیات کارم په کم صنف کړی؟ نو زیات خو ما په غزل باندې کړی دی او طب ازمایي خو مې په ډیرو صنفونو باندې کړی ده لکه نظم مسدس نظم یا هایکو ټپیزه سندرې ډیر داسې اصناف دي چې لکه ما په طب ازمایي کړی ده او په هغې کې مې لیکل کړي دي خو زیاتتر مې غزل لیکلی دی. صحیح. او خان عمرزي صاحب دا راته هم زیاته کې چې کومو داسې سندرغاړو تاسو له غزلې سندرې ویلي دي که نه؟ جی بالکل کرن خان چې د پښتو یو غټ هنرمند دی ډېر احسانمند یم زما په کتاب باندې د هغې لیکلم شته انشاءالله مینوال به هغه م وګوري. نو زما په لومبی غزل چې کوم و هغه کرن خان ویلی دی او ټولو مینوالو به اورېدلي ټولو پښتنو به اورېدلي. داسې اسفندیار مومند زموږ د 400 ډېر ښه هنرمند دی هغه هم زما غزلې ویلي. داسې فضل وهاب درد استاز دی هغې م ویلي. داسې لوکل چې کوم نور ملګري دي د راحت شاه نوم به زه واخلم په هغې کې داسې د اختر ایوب نوم به واخلم ډېر داسې ملګري دي چې هغې زما کلامونه ویلي دي او په عوامي پروګرامونو کې هم هغې شریکوي که نه خیالګل نسیم شو نو ډېرو سندرغاړو کافي کلامونه ویلي دي. صحیح. خان عمرزي صاحب تاسو هغه ټایم څه محسوس وله کله چې ستاسو شعر ته
د موسیقي جامه کرن خان واغوستا؟ نو د دې نه مخکې به ګاهو به زه یو خبره وکړم چې کله په ریډیو باندې ډاکټر اسرار اتل دی به پروګرام کو دلته د دلبر ریډیو نه، نو په هغې کې هغه ما باقاعدګۍ سره اورېده. نو ما هسې یو دغه وکړو چې یاره راشه تم ورته په ډاک باندې یو خپل غزل یا څه ولیږه. نو هغه هغې ته ما خپل کلام ولیږو. نو غالبا چې روژه وه او د شپې به هغې ډېر ناوخته پورې پروګرام کو، تقریبا د 1 بجې پورې 1:30 بجې پورې. هغه ټایم به هغه وخت کې داسې خاص ټایم به نه و چې یاره دې وخت نه به دې وخته پورې بس چې څومره به هغه پروګرام خوند کو نو هغې به هغه چلو که نه. بلکل. او د ریډیو یو دور هم هغه یو دور و. نو کله چې اسرار اتل دا خبره وکړه چې یاره اوس ما سره د 2 ځوانانو شاعرانو کلامونه دي، نو په هغې کې یو خان عمرزی دی او هغه ټیم سره یو بل و زمانه ایر دی. نو لومبی د هغه کلام وی، نو د خپل کلام د اورېدو دپاره ما خپله مور د خوب راویښه کړه چې زما کلام په دغه باندې وي په ریډیو باندې. نو ډېر زیات یو هغه خوشحاله وم، خوشحالي انتها وه. بیا چې کله کرن خان ما ته ټلیفون وکړو چې یاره ستا کلام ما کمپوز کړی دی او ستا نه اجازت دپاره ما ټلیفون کړی دی، نو زما دپاره لکه دا ډېره غټه خبره وه. زه انتهایي لکه داسې په ژوند کې ډېرې کمې مرحلې او وختونه په دغه بنده راځي چې هغه پکې ډېر زیات خوشحالي. نو کېدی شي زما په ژوند کې دا مرحلې هغه سټیج ته رسېدلي، هغه مقام ته رسېدلي چې هغه بنده په هغې پسې ډېر لیوالی. نو کرن خان چې کوم کلام ویلی دی هغه خو ټولو پښتنو اورېدلی چې څه مې تې هېر کړه او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي، خپل ارمانونه مې اوس نه چېړي سم کړي مې دي. زه ستا د خولې جوټه اوبه داسې سنبال ساتمه، کور کې دا وایم چې دا ونسکې دم کړي مې دي. او زما په ژوند کې که څه راز و نو یارانو دا و د چا محفل ته تله راتله ختم کړي مې دي. او زه امیدونو تاسو لږه شان رڼا پیدا کوي، د ارمانونو غم ونه کوي په غم کړي مې دي. اوس هغه خلک د جانان جانان وردونه کوي، اوس هغه خلک د جانان جانان وردونه کوي، زړونه یې کاڼي وو زه خان یم نرم کړي مې دي. نو دغه کلام کرن خان ویلی و، ډېر ممنون مشکور یم. او په دغه کې زه هم یو شعر نه ډېر زیات متاثر وم، خو خدای شته که ما ته دا پته و چې دا ستاسو کلام دی چې زه د خپل کور دا شعر لږ ووایه، دا د اوبو والا. زه ستا د خولې جوټه اوبه داسې سنبال ساتمه، کور کې دا وایم چې دا ونسکې دم کړي مې دي. بس تاسو یقین وکړئ زه خپله هم د دې شعر نه ډېر زیات متاثر وم. ښه، دا راته ووایه چې مینوال اکثر بیا لکه په خبرو ډېر تنګېږي، نو داسې کم کلام چې د موږ د مینوالو سره شریک کې. بله دویمه خبره دا زیاتول غواړم، په تیمه تبوک مدینه ښار کې زمونږ یو ورور دی منظور علي عجز، سعودي عرب کې مسافري کوي. هغې ستاسو دپاره ډېر زیات پیغامونه هم رالیږلي، سلامونه هم رالیږلي، او وی چې زما د زړه دپاره خان عمرزي له لاړ شي او د هغې نه دا مرکه را جوړه کړې. نو نن دا منظور علي عجز صاحب دپاره سپیشل تاسو ته عمرزو ته راغلي. منظور بھائی ډېره مننه، الله دې خوشحاله کا. دنیا د هر مکتب فکر خلق پکې شته، بس د چا یو فکر خوښیږي د چا بل فکر خوښیږي. نو بس ډېره مننه کوم چې زما فکر هم دومره شو چې د منظور بھائی خوښ دی. ډېر مشکور یم. او بل خان عمرزي صاحب زمونږ سلا ټي وي اکثر لکه زما د پروګرام مین مقصد هغه مسافر کم چې بهر هیواد کې ژوند کوي، زما د پروګرام په ذریعه هغې ته یو قسمه انټرټینمنټ رسول وي او هغه هم د شاعرۍ په ژبه. نو مسافرو دپاره که صحیح نو هغې ته ډالۍ کوي. که داسې جاړې 2 شعرونه ویمه داسې راته به یاد نی که نه، خو بس دغه راته مخې ته شو او د مسافرو ته خصوصا ډالۍ دي چې که داسې جاړې زه به څه مسافري وکړمه، که داسې جاړې زه به څه مسافري وکړمه، بس په 10مه ورځ کېدی شي واپسي وکړمه. او خدایا ما 2 ځله پیدا کړې، یو خو مینې لره
خدایا ما 2 ځله پیدا کړي، یو خو مینې لره او چې په بل ژوند کې پښتو له شاعري وکړم. دغه مسافرو ته ډالۍ کلام هم شریک یاو چې هر یو ارمان مې داسې زړه پسې خپل ځان ونیسي، هر یو ارمان مې داسې زړه پسې خپل ځان ونیسي، لکه سړی چې کلک په ځان پورې جانان ونیسي. او راته ستا نوم واخلي په شا شارانه تختی خاندي، راته ستا نوم واخلي په شا شارانه تختی خاندي، ستاسو په چم کې راته ګوتې ماشومان ونیسي. او اوس په چا ګوته کېدم چاته به رقیب ووایم، اوس په چا ګوته کېدم چاته به رقیب ووایم، چې ستا په سر باندې مې هر سړی ګریوان ونیسي. او دا خو کېدی نشي جانانه، دا خو نشي کېدی، دا خو کېدی نشي جانانه، دا خو نشي کېدی، څنګه به بل څوک ستا په زړه کې ځای د خان ونیسي. نو خان مرزي صاحب داسې په یو غزل نیم هم نه پرېږدم، نور که داسې غزلي نظم یې د مینوالو سره شریک کړي. څه شعرونه را یادېږي چې ته مزه که په ما د اعتماد کېږي که نه کېږي، ته مزه که په ما د اعتماد کېږي که نه کېږي، څه چل را باندې ستا د تلو نه باد کېږي که نه کېږي. او ته یو ځلې د امن بیرغ ونیسه په لاسو کې، ته یو ځلې د امن بیرغ ونیسه په لاسو کې، چې بیا در پسې غږ د زنده‌باد کېږي که نه کېږي. او زما د مینې کور چې ورانوي دغه منکر سړی، زما د مینې کور چې ورانوي دغه منکر سړی، ته ووایه رقیب باندې جهاد کېږي که نه کېږي. او جانانه چرته هسې ته د مینې نه څه وغواړه، جانانه چرته هسې ته د مینې نه څه وغواړه، چې بیا در سره پټ غیبي امداد کېږي که نه کېږي. او که مور او پلار خفه او که خوشحال ساتي خو یاد ساته، که مور او پلار خفه او که خوشحال ساتي خو یاد ساته، چې ستا نه به د ستا په شان اولاد کېږي که نه کېږي. او ته مه راځه چې خان به بې له تا نه ژوند کوي که نه، ته مه راځه چې خان به بې له تا نه ژوند کوي که نه، زه چې گزارې ستا په یاد کېږي که نه کېږي. دا شعر به وایي ته مه راځه چې خان به بې له تا نه ژوند کوي که نه، زه چې گزارې ستا په یاد کېږي که نه کېږي. ډېره مننه. بل غزل دی چې بیا ډېر لکه د مخکې په شان خوږ لګېده، بیا ډېر لکه د مخکې په شان خوږ لګېده، که نن را باندې هسې جانان خوږ لګېده. او مړه دا بیګا دې رانه څه ولاس ته وکړي، مړه دا بیګا دې رانه څه ولاس ته وکړي، نن بیا را باندې ټول ورځ ځان خوږ لګېده. دا شعر بیا وایي مړه دا بیګا دې رانه څه ولاس ته وکړي، نن بیا را باندې ټول ورځ ځان خوږ لګېده. او سخته وه د مینې دا قصه څومره جانانه، سخته وه د مینې دا قصه څومره جانانه، په مونږه به یاسې عنوان خوږ لګېده. او اوس د میخکې په پوزه څومره خوږ لګي، اوس د میخکې په پوزه څومره خوږ لګي، او ستا مخکې به په پوزه پیزوان خوږ لګېده. او یو هسې ستا په سترګو کې ازغې کېده، یو هسې ستا په سترګو کې ازغې کېده، ای مړه نور پرچا بخان خوږ لګېده. ستا په خوا کې ناست یم څومره ښکلی یم او غلی یم، ستا په خوا کې ناست یم څومره ښکلی یم او غلی یم، زه د خپل وجود د پاسه سلی یم او غلی یم. او زهر مې په رګ کې خواره دي په ځان پوهه یم، زهر مې په رګ کې خواره دي په ځان پوهه یم، زه د جدایۍ خامار خوړلی یم او غلی یم. او یو زه دې منم او تا دنیا په سر راغستې ده، یو زه دې منم او تا دنیا په سر راغستې ده، زه خو د دنیا خلکو منلی یم او غلی یم. او زه هره شپه د هر چا درد د ځانه سره راوړم،
زه هره شپه د هر چا درد د ځانه سره راوړمه زه خو اوس یو کور نه یم کلی یم او غلی یم ډېر ښکلی دی زه د احترام اخري حد ته رسېدلی یم زه د احترام اخري حد ته رسېدلی یم زه د خپل اختیاره هم وتلی یم او غلی یم او خان یمه خو تا را باندې سمې لوبې وکړلې خان یمه خو تا را باندې سمې لوبې وکړلې تا له خو بیخي په لاس درغلی یم او غلی یم ډېره مننه سالار صاحب دا څو شعرونه دي مینوالو ته خو ووې خو دا تاسو ته ډالۍ چې یو بوت دی یو تصویر دی د انسان په شانتې ښکلی دی یو بوت دی یو تصویر دی د انسان په شانتې ښکلی دی سا نه لري خو بیا هم د ایمان په شانتې ښکلی دی او یو ښکلی دی چې بالکل یې تشبیه تاجت نشته یو ښکلی دی چې بالکل یې تشبیه تاجت نشته تشبیه به هم دا وي چې د ځان په شانتې ښکلی دی یو ښکلی دی چې بالکل یې تشبیه تاجت نشته تشبیه به هم دا وي چې د ځان په شانتې ښکلی دی او کېدی شي چې دا ښکلی مې قابض د زړه په کور شي کېدی شي چې دا ښکلی مې قابض د زړه په کور شي سم خوږ خوږ په ما لګي د جانان په شانتې ښکلی دی او دې مینه مني حسن مني ځکه ورته غوږ یم دې مینه مني حسن مني ځکه ورته غوږ یم د دې مولا دا غږ د یا قربان په شانتې ښکلی دی دې مینه مني حسن مني ځکه ورته غوږ یم د دې مولا دا غږ د یا قربان په شانتې ښکلی دی او ویل یې زه خبر نه یم چې دا غزل د چا دی ویل یې زه خبر نه یم چې دا غزل د چا دی خو هر شعر بیخي زما د خان په شانتې ښکلی دی ډېره مننه داسې دي سالار صاحب چې موټي مالوچ مې دې راوړي ستا سودا ته ناست یم موټي مالوچ مې دې راوړي ستا سودا ته ناست یم خیر که د ټولو خریدارو نه دې شاته ناست یم او خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې زه یم تر اوسه لا د ستا د دیدن غلا ته ناست یم او که څوک راتلی شو د لاسۍ راکولی شوله که څوک راتلی شو د لاسۍ راکولی شوله د چا کوڅه کې به د مړ ارمان دعا ته ناست یم فکر مې داسې چې رڼا یې ټول جهان ته رسي فکر مې داسې چې رڼا یې ټول جهان ته رسي خو په خپل کور کې زه د بل د کور رڼا ته ناست یم فکر مې داسې چې رڼا یې ټول جهان ته رسي خو په خپل کور کې زه د بل د کور رڼا ته ناست یم او خان مړه دواړو راله زړه د مینې وټکو خان مړه دواړو راله زړه د مینې وټکو ځکه قاضي ته چرته ناست یم که مولا ته ناست یم خان مرضي صاحب د پروګرام په د اخري برخه کې به زموږ د مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړو پیغام خو پیغامونه زما په ذهن کې ډیر دي او زړه مې ډیر غواړي چې لکه خلکو سره شریک کما داسې چې د شیشې نه پناه ډیرو خلکو سره دا خپل چې کوم زما یو سوچ یې که نه هغه ملګرو سره شریکوم خو د شیشې په ذریعه باندې یو پیغام ورکوم چې ژوند یو داسې عجیبه معامله ده چې بنده په دوو سوچونو باندې مجبوره کی بنده دا سوچ کوي چې یاره که زه بد کار کوم مطلب څه بده لار اختیاروم نو په دې کې لکه خوند دی مزه ده او کامیابي ده پکې کامیابي که د لږ وخت دپاره ده او که د ډېر وخت دپاره ده خو کامیابي یو قسم ده نو بنده په دغه سوچ باندې مجبوره کی چې یاره ما خو ډېر زیات د ښه سړیتوب عمر تیر کو ژوند مې تیر کو خو زه ښه کېږم نه ژوند مې نه ښه کېږي لاس مې نه ازادېږي نو هغه دغه سوچ باندې مجبوره شي چې یاره زه د داسې یو کار وکړم چې ما ته داسې میلو شي چې زما ژوند په هغې باندې ښه شي زما شخصیت پې ښه شي زما کور پې ښه شي وغیره وغیره ژوند انسان سره چې څومره تړلي څیزونه دي نو
خو بیا په دې سوچ باندې مجبور شي چې یاره د دې سټیمه پورې دی محدود دی که ټیم نه زیات هم شي د مرګه پورې وي د مرګ نه پس خو بیا کیسه بل شانتې ده نو زه هغه ملګرو ته چې کوم د ښه سړیتوب یا د نیک ژوند نه بیزاره دي او هغوی په سختو تکلیفونو کې دي په دې کې یو خبره اډ کوم چې که څوک ځان ته وایي چې یاره زه ښه سړی یم نو هغه د تکلیفونو ته ځان ونیسي نو هغه خلکو ته چې کوم د خپل ژوند نه بیزاره شوي دي چې هغوی وایي چې یاره زموږ ژوند لنډ تنګ دی نو د هغې نه پس یو غټ ژوند را روان دی چې هغه دنیا ټوله د امتحان ژوند ټول امتحان دی دنیا ټول امتحان دی نو پکار هغه ملګرو له چې هغوی مایوسه شوي دي نو هغوی د خپله مایوسي شاته وغورځوي چې کله مایوسي شاته وغورځېده نو زه خو د هغه ژوند خبره کوم خو لکه زما یقین او ایمان دا دی چې لکه دا ژوند به هم د هغه ښیي نو زما دغه پیغام دی ملګرو ته چې کوم ملګري منفي سوچونه کوي نو هغوی د مثبت سوچ شروع کړي دغه زما یو ایم یو مقصد دی او یو پیغام دی ملګرو ته ډېر زیاته مننه یقینا چې ډېر ګټور پیغام میں دائروں میں بانٹ رہا تھا حیات کو میں دائروں میں بانٹ رہا تھا حیات کو ایک زاویے پہ ہاتھ سے پرکار گر گئی نو زما په خیال چې د خان عمرزي صاحب د ژوند د کم نقطه باندې چې دي دا کوم خبر وکړه پوهان خلک به په دې پوهېږي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سید سالار لور کې اجازت د لوی الله په امان